بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 128 دی او قانون نمبر 54 دی. د اجوف قوانین شروع دي. نن به موږ د قویل او قویلتن قانون وایو. د قویلتن قانون به ان شاء الله نن موږ وایو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله واو او یا په یوه کلمه کې جمع شي، دواړه واو او یا په یوه کلمه کې راشي او دا کلمه حقیقتا یا حکما یوه کلمه وي. که حقیقتا یعنی په حقیقت کې یوه کلمه وي یا کلمې خود ودي خو د یوې کلمې حکم پې لګېدلی وي، نو او دا واو او یا دواړه پکې را جمع شوي وي او په دې واو او یا کې اولنې ساکن وي، اولنې پکې ساکن وي. که اول واو وي نو دا به ساکن وي او که اول یا وه نو دا به ساکن وي. ټیک شوه؟ او دا سکون به هم لازمی وي. دا سکون به لازمی وي. لازمی مطلب دا دی چې دا به د دغې واو یا د یا خپل سکون وي. دا جزم به خپل ذاتی وي، د څه وجې نه یا د بل تعلیل د وجې نه به هغه ساکن شوی نه وي، بلکې خپل به دا په خپل ذاتي به ذات خود به دا ساکن وي. یعنی د بل یو حرف د وجې نه وي ساکن شوی، د بل یو حرف د وجې ساکن شوی نه وي. نو داسې واو نه یا جوړول، د داسې واو نه یا جوړول او بیا د یوې یا په بله یا کې ادغام کول واجب دي. لکه قویلن دی که نه، قویلن او قویلتن سیدن. په اصل کې دا قویلن چې دی که نه دا اولنې، دا په اصل کې قویلن دی. ټیک شوه؟ نو دلته کې بیا د دې متحرک واو چې دی که نه دا اولنۍ یا خو ساکن ده، دا یا او واو په یوه کلمه کې رالل، نو اولنۍ یا ساکن ده او دا دویم باندې زیر دی، نو د دې واو نه به هم یا جوړه کړي، او دا اوله یا ساکن ده په دې دویم باندې زیر دی، نو بیا به دا دواړه په یو بل کې ادغام وشي. د دې یوې یا به په دې بله د دې واو نه چې کوم یا جوړه شوې په دې کې به ادغام وشي، نو قویلن به شي، قویلن. او دقه شان دا قویلتن چې دی دا قویلتن دی، قویلتن. نو د دې واو نه به هم یا جوړه کړي او په دغه یا باندې به خپل زیر وي، بیا دا ساکنه یا او د دې واو نه چې کومه یا جوړه شوې دا به په یو بل کې ادغام وشي، نو بیا به شي قویلتن. او سیودن چې دی سیودن، وګورئ یو کلمه ده په دې کې یا او واو یو ځای رالل، اولنۍ حرف دا اولنۍ یا ده نو دا ساکن ده او دا واو متحرک دی زیر دی په دې باندې. نو اوس د دې واو نه به هم یا جوړه کړي، د دې واو نه هم یا جوړول او بیا دا یوه ساکن یا په دې بله دویمې یا کې ادغام کول دا واجب دي. ٹھیک شوه؟ نو د سیودن چې دی نو د نه بیا سیدن جوړ شوی، سیدن. خو دې کې یو څو شرایط دي، یو څو شرطونه دي پکې. اولنې شرط دا دی چې دا واو او یا به په یوه کلمه کې راغلی وي، په یوه کلمه کې، په جدا کلمه کې به نه وي. احترازي مثال مطلب دا دی چې یوه کلمه نه ده بلکې جدا کلمه ده. احترازي مثال مطلب دا دی چې قانون پکې نه جاری کیږي. ٹھیک شوه؟ نو لو یقولو، نو دا یقولو بیله کلمه ده او دا لو بیله کلمه ده. په لو کې واو راغلی دی او په یقولو په شروع کې یا راغلی ده، نو دلته کې دا قانون اوس نه جاری کیږي ځکه دا لو کې دا واو بیله کلمه ده او په یقولو کې دا یا په بیله کلمه کې ده. نو په جدا کلمه کې چې واو او یا یو ځای راشي که نه، نو دغه واو یا نه یا جوړول او بیا یو یا په بل یا کې مدغم کول دغه شانتې به نه وي. دا قانون به پکې بیا نه جاری کیږي. نو اول شرط دا دی چې دا واو او یا به په یوه کلمه کې وي. ٹھیک شوه؟ جدا کلمه کې به نه وي. دلته دا جدا کلمه ده. دویم شرط دا دی چې دا واو او یا به یو ځای راغلی وي، په یو کلمه کې به وي، یو ځای به راغلی وي. احترازي مثال وشیون، په دې ګوره کلمه خو یو ده او واو یا هم پکې راغلی دي، خو اول یا واو راغلی دی، بیا په منځ کې شین راغلی دی او بیا په آخره کې یا راغلی ده. داسې به نه وي. قانون که پکې لګې نو بیا به دا واو او یا یو ځای راشي، دا شین به بیا راشي. ٹھیک شوه؟ لکه وشیون دی که نه، دا ویشون کا. ٹھیک شوه؟
نو بیا پکې قانون ځکه نه جاری کیږي چې اولنې واو ساکن پکار دی دا اولنې حرف د دوه چې یو ځای راشي نو اولنې به پکې ساکن پکاري نو دې کې دا قانون نه جاری کیږي ټیک شو واو او یا یو ځای نه دی راغلي او په دې قوی ویلون کې وګورئ قوی ویلون کې واو او یا یو ځای راغلي دا واو دا یا ده 1 نمبر او دا 2 نمبر پکې دغه دی واو دی نو دوه یو ځای راغلي دي او وشون کې وګورئ واو بیا راغلی دی او په مینس کې بیا شین راغلی او اخره کې یا راغلی ده دا واو او یو واو او یا د دې شین د وجې یو بل نه جدا شوي دي دریم شرط پکې دا دی چې اول به پکې ساکن وي اولنې په دې واو او یا دواړه چې په یو کلمه کې راشي نو اولنې به پکې ساکن وي دویم به متحرک وي احترازي مثال قویلا په دې کې دا قویلا کې دا واو ساکن پکارو خو دلته په واو باندې فتحه ده نو دا قانون پکې نه جاری کیږي څلورم شرط پکې دا دی چې دا سکون به لازمي وي دا سکون چې کوم اولنې حرف به ساکن وي کنه نو دغه ساکن کې چې راکم جسم دی دا به لازمي وي عارضي به نه وي لکه احترازي مثال قویا دلته کې واو او یا یو ځای رالل خو په دې واو باندې چې کوم دا جزم دی کنه نو دا اصل کې لازمي نه دی ټیک شو په دې کې تعلیل شوی دی دا قویا په اصل کې قویه دی قویه نو دا واو په اصل کې دا متحرک دی او بیا په دې کې قانون د حلقي العين قانون د وجه واو ساکن شوی دی نو قویه شو نو دې کې دا قانون نه جاری کیږي پنځم شرط دا دی چې دا واو او یا به دا واو او یا په کومه کلمه کې راغلی وي چې دا واو او یا په کومه کلمه کې راغلی وي هغه کلمه به د اسم افعالو په وزن نه وي د افعالو په وزن به نه وي ټیک شو احترازي مثال ایوامو د افعالو په وزن دی د کې واو او یا یو ځای راغلی دي خدا د افعالو په وزن دی نو ځکه پکې قانون نه جاری کیږي شپږم شرط دا دی چې دا واو او یا به دا واو به د بل یو حرف نه نوي جوړ شوی دا واو به د بل حرف نه نوي جوړ شوی دا به ذاتي وي ټیک شو احترازي مثال بویعه دا بو کې دا بویعه په اصل کې بایعه دی د دې الف نه بیا دا قانون پکې لګیدلی دی نو د دې الف نه بیا دا واو جوړ شوی دی اووم شرط دا دی چې دا واو به د یای تصغیر نه وروسته په داسې مصغر کې نه وي راغلی چې د هغې په مکبر کې تعلیل نه وي شوی احترازي مثال مقیولن اصل او مکبر یې مقولن دی دې کې تعلیل پکې نه دی شوی په دې کې تعلیل نه دی شوی اوس د قویلن او د قویلتن تعلیل دا تعلیل وورئ قویلن او قویلتن اصل کې قویبلن او قویبلتن واو او یا په یوه کلمه کې یو ځای راغلل او اولنې پکې ساکن هم دی او دا سکون یې هم لازمي دی او دا سکون یې هم لازمي دی نو د دې واو نه مو یا جوړه کړه د قوی ویلون دا واو چې دی د ده نه یا جوړه کړه او یوه یا بیا دوه یاګانې شوي یو ساکن یا شو د دویم د واو نه یا جوړه شو نو دوه یاګانې یو ځای شوي اوس د یوه یا مو په بله یا کې مدغم کړه یعنې ادغام مو کو نو قویلن او قویلتن شو مزید مثالونه واورئ دا سوی وینون دی نو ګورئ دا واو او یا یو ځای رالل نو د دې واو نه به مونږه دا اولنې پکې ساکن هم دی شرط هم پوره دی او اوس په د دې واو نه مونږ یا جوړه کو او دا یوه یا به په بله یا کې مدغم کو نو د سوی وینون نه به مونږ سره سویینون شو سویینون ٹھیک شو قانون ته ګورئ دا سری ګورئ سویینون وګورئ په یوه کلمه کې دا یا ساکن هم راله او دا واو هم راغی اولنې پکې ساکن هم دی اولنې ساکن دی نو دا اولنې چې دی دا به په خپل ځای شي نو دا به موږ سره سوی او د دې واو نه به هم یا جوړه کړو سوی وګورئ دا یا ساکن شوه
سویینن سویینن دی اوس دا یو یا چې ساکن ده دا دویمه یا متحرک ده اوس په دا دواړه یاګانې یوه کو او شد به پې واچو یعنې مدغم به کو نو دا به موږ سره سویینن شو سویینن دا موږ سره قانون شو نو دغه قانون په دې ټول مثالونو کې لګېدلی دی عویوزتون دی عویوزتون عویوزتون نو ګورئ په دې کې دا یا ساکن او واو متحرک رالل نو دا دې واو نه به مونږ یا جوړه کړو دا یا ساکن او بله یا متحرک د واو نه چې جوړه شو دا په یو بل کې ادغام کړو نو عویزتون به شي خویوفن دی خویوفن نو ګورئ یا او واو دواړه په یوه کلمه کې رالل اولنی ساکن دی دویم متحرک دی نو اوس په د دې واو نه مونږ یا جوړه کړو او دا ساکن یا او دا واو نه چې کومه یا جوړه شوې ده دا دواړه به په یو بل کې ادغام وشي نو دا به خویفن شي خویفن ټیک شوه نو ویویمن دی نو ویویمن دا یا او دا یا ساکن او واو متحرک دا دواړه په یوه کلمه کې رالل دا واو مکسور دی نو ګورئ د دې واو نه به مونږ یا جوړه کړو او همدغه زیر به پرې واچو یا مکسوره به ترې جوړه کړو د واو مکسور نه به مونږ یا مکسوره جوړه کړو او بیا به دا ساکن یا او هغه یا مکسوره په یو بل کې مدغم کړو نو نویمن نه به نویمن شي نویمن ټیک شوه نو دا یو څو موږ سره مثالونه مو قانون پکې لږ چلېدو او دا زموږ سره د قویلن او د قویلن او قویلتن قانونو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام